بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نمنګه لاول په دې مصرف کې تعریف موضوع غرض وي بیا موږ اصطلاحات وي بیا موږ یو طرف ته ګرځاوله شروع کړو او یو طرف ته موږ وی چې موږ به موږ قواعد او دا وایو کنه نو بای کې موږ د حروف اصلي او د حروف زائد تعریفونه کړو د حروف اصلي څه ته ویل کېږي چې دا وزن کول په وخت د فاعل لام کلمې مقابله کې دي د حروف اصلي وي او حروف زائد چې دا وزن کول په وخت د فاعل لام کلمې مقابله کې نه راغلي کینه ځه کینه چې دا وزن کول په وخت د فاعل لام کلمې مقابله کې نه راغلي او دویم تعریف حروف اصلي چې هغه د باپا ټول څه وګراغلي او حروف زائد چې په ټول څه وګه نه راغلي ټیک شو بیا موږ وی چې د زائد دوه تقسیمونه دي یو زائد مکرر او یو زائد غیر مکرر زائد مکرر چې حرف زائد وي هغه په کلمه کې دوه پیری راغلي سو پیری راغلي او د دې لپاره دا چې دا په حروف تهجیک په کم حروف نه راتلی شي د ټولو حروف نه راتلی شي د الف نه علاوه د ټولو حروف نه راتلی شي او زائد غیر مکرر دا له حروف نه باندې حروف نه له حروف نه اعلی حروف کم دي اليوم تنساها هاوی تسمعنا ٹھیک شو بیا موږ ویلو چې د زائد دویم تقسیم دی زائد برای اشتقاق نقل باب او الحاق زائد برای اشتقاق څه ته وایي چې د یو کلمې نه د بل کلمې جوړولو په وخت کې چې کم حروف زیاتېږي دا زائد برای اشتقاق بیا دویم نمبر زائد برای نقل باب چې د یو باب نه بل باب جوړولو په وخت کې چې کم حروف سیوا کول کېږي ته څه وایي نقل باب او زائد برای الحاق یو کلمه له بل کلمې هم وزن کولو د پاره چې کوم حروف زیات ورګي ته سوې زائد برای ټیک شو بیا موږ ویلو چې دا وزن دراويستلو فائدې سړي نو وزن موږ د سره پر اواسو چې په کلمې کې موږ حروف اصلي زائد پیژنو تقدیم تاخير پکې پیژنو قلب مکانی پکې پیژنو حذف پکې پیژنو او دا وزن به چې کم اسماء او اواسو د اسماء معربه او افعال متصرفه ثلاثي کلمې یو فا یو عین او سلامونه وي او چې رباعي وي نو او چې خماسي کلمې یو فا یو عین که زائد مکرر نو په دغه کې به منګه دغه حروف په فاعل لام کې به دغه حرف منګه مکرر وړو دغه حرف منګه مکرر وړو او که حروف اصلي زائد غیر مکرر نو بیا به دغه حرف چې کم زائد دی نو دا به منګه لاندې په موضوع په میزان کې به دغه حرف په دغه نمبر باندې راوړو ٹھیک شو او که په یو کلمه کې اعلال شوی او ابدال شوی یا تخفیف شوی نو موږ به میزان د اصل مطابق راوځو که د موجوده شکل د اصل مطابق او که حذف پکې شو نو بیا به موجوده شکل او که چېرته قلب مکانی پکې شو نو به میزان کې موږ قلب مکانی کوو په دې پوه شوئ خادم و دا حضور سبقو وس نن په نوی سبق کې موږ وایو چې لکه په فارسی کې تاسو ویلي دي په فارسی کې ایک ته څه وایي یک ورته نه وایي او دوه ته څه وایي دو ورته وایي او دریو ته سه سانو سه څورته وایي سه خلک والا کوي چې روزي لاړه څه مطلب دی چې دا خدای د لارې کې د تبلیغ رسول الله لاړه دریو لاړه سپهر لکه موږ وایو سحر دو پهر سپهر مطلب دا چې لکه دا د ورځې درې مې سره ماسپخین درې مې سره نو دا قشان دی په فارسی کې سه سو ته وایي دریو ته وایي نو دا کلمه نه د کلمې چې کم درې اقسام دي ما نه هیر دي د کلمې اقسام د کلمه درې قسمونه ده اسم فعل او سو حرف دي درې وتا ویل کېږي سه اقسام څورته وایي سه اقسام درې قسمونه کما ته سو کوئی چاله کدا کلمه ته ما ته وایا چې دا په سه اقسامو کې څه شری نو زبا ګورم چې دا اسم دی کدا فعل او کدا سره حرف دی که اسم دی او که فعل دی هغه حرف دی اسم فعل حرف معنا د دې وجه حصر نه راځي چې کلمه به خالی نه د دوه حالونه یا په خپل معنا ورکولو کې چاته محتاج وي یا په خپل معنا ورکولو کې چاته محتاج نه وي که په خپل معنا ورکولو کې چاته محتاج ونه هغه سره حرف دی او که په خپل معنا ورکولو کې چاته محتاج نه ونه بیا به خالی نه د دوه حالونه بیا به بغیر درو زمانونه زمانه وي یا به نه وي درو زمانه به زمانه وا نو سبې فعل او که نه به بیا نو اسم تعریف دار چې په خپل معنا ورکولو کې چاته محتاج نه وي او د درو زمانونه به زمانه نه مونږ درېږي او د اسم علامات خدا سوي دي کنه کم علامات دي
په شروع کې به الف لام راغلی په اخره کې به تنوین راغلی حرف جر به راغلی مضاف وي مسند الیه وي موصوف وي دا ډیر شی تاسو ویلي تسنیه وي جمع وي مصغر وي منصوب وي په اخره کې به تای متحرکه راغلي ویلي دي کنه او فعل منغا وای چې فعل دي ته وای چې هغه په خپل معنی ور کولو کې چاته محتاج نه او د دریو زمانو نه پکې زمانہ مندل کېږي لکه ضربا او یضربو پوه شئ بیا د فعل علامات تاسو ویلي دي چې کم علامات دي قد به پاول کی وی سین به پاول کی سوف به پاول کی حروف جازمه به راغلي حروف ناصبه به راغلي په اخره کې به تا ساکنه راغلي امر به وی نه به وی فعل ضمیر مرفوع متصل به راغلي او گردان به کیږي فعل ماضی او مضارع تا پوه شئ او حرف چې په خپل معنی ور کول کې چاته محتاج وي په خپل معنی ور کول کې بلتا او د زمانو په سوال نه پیدا کیږي چې خپل معنی ور کول کې بلتا محتاج زمانی به سکی نو چې کله موږ ته چاوي چې دا کلمه پسې اقسامو کې سره نو موږ به پسې ګورو په اسم فعل حرف کې او په اسم فعل حرف کې چې موږ ګورو د څه په ذریعہ سره ګورو د علامات په ذریعہ سره د علامات په ذریعہ سره ګورو دې خبره باندې تاسو پوه شولې ها د کلمې څو قسمونه دي درې کم دي چې دې ته د دریو قسمونو ته صرفیان څه وایي سه اقسام څور ته وایي سه اقسام ته وایي په دې خبره باندې پوه شئ تاسو خادي دا یو خبره شوه بل خبره دا چې منګه دا ویلي دي کنه چې کلمه یا با ثلاثي وي یا به سوي ثلاثي یا به سوي رباعي او یا به سوي خماسي ثلاثي څه ته وایي چې درې حروف پکې اصل راغلي چې درې حروف پکې اصل راغلي څو حروف پکې اصل راغلي او رباعي څلور حروف پکې اصل راغلي او خماسي دا ټکی وځ کو وس یو بل ټکی ځکه یو ته مجرد او بل ته مزید یو ته مجرد او بل ته څه مجرد معنی خالق کړل شوی مجرد معنی خالق کړل شوی او مزید معنی چې بری باندې زیات کړل شوی زیات کړل شوی مجرد معنی څه ده او مزید زیات کړل شوی نو ګوره دا ثلاثي رباعي او خماسي ثلاثي رباعي او خماسي یا به مجرد وي او یا به مزید وي یا به مجرد وي یا به سوي لکه دا ثلاثي د لري په دوه قسمونه یو به ثلاثي مجرد او یو به وي ثلاثي مزید ثلاثي مزید فيه او د دې رباعي د دې به هم دوه قسمونه یا به رباعي مجرد وي او یا به رباعي مزید فيه وي رباعي مزید فيه او یا به خماسي مجرد وي خماسي مجرد او یا به خماسي مزید فيه وي پوښښ به دې معنی نو دې څو قسمونه شول 1 2 3 4 5 6 سوشول شپږ قسمونه شول کنه او په فارسی کې شپږ وتا شش وای څور ته وای شش نو دې ته ویل کېږي شش اقسام شش اقسام پوښښ نو اوس به موږ چې کله بیا صحیح القو نو بای کې به یو ټکی مون ترازی یو کالم چاله دا کلمه په شش اقسامو کې څه شی ده نو موږ به بیا په شش اقسام نو شش اقسام کم دي ثلاثي مجرد ثلاثي مزيد فيه رباعي مجرد رباعي مزيد فيه خماسي مجرد خماسي مزيد فيه وستر ثلاثي معنی خو ذکر دي کنه چې څه ته وای درې روپے کاستي او رباعي دي ذکر دي او خماسي تک شول پدې پوه شوي خالي وس منګه دا وایو چې دا مجرد څه ته ویل کېږي خالي ول دا ټکی یو څه کې ثلاثي مجرد نه چې په هغه کلمه چې وایي کې درې حروف اصلي راغلي وي او زائد پکې نه وي ثلاثي مزید فيه چې درې پکې زائد راغلي وي او زائد پکې هم وي زائد پکې هم وي رباعي مجرد چې څلور پکې اصلي راغلي او زائد پکې نه وي رباعي مزید فيه څلور پکې اصلي راغلي او زائد پکې هم وي خماسي مجرد چې پنځه پکې اصلي راغلي او زائد پکې او خماسي مزید فيه دی باندې پوښتنه تاسو اوس ما ته ګورئ دې باندې تاسو ذهن کار وکړو بیا ما سره واړوي موږ وی چې کلمه دا بیا ثلاثي یا رباعي یا خماسي کلمه دا بیا سوي ثلاثي به یا رباعي یا خماسي ثلاثي نه پیژنم او رباعي چې او خماسي مجرد چې دا حروف زائدونه خالی وي چې دا حروف زائدونه او مزید
نو د ثلاثي مجرد تعریف څه شو وس یو ټکی په بل ځکه ثلاثي مجرد هغه ته وایي چې پای کې درې حروف اصلي راغلي وي او زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې نه زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې که زائد برای اشتقاق پکې راغلي دا بیا هم ثلاثي مجرد ده زائد برای اشتقاق پکې راغلي نو څه وي نو موږ به تعریف دې کوو چې ثلاثي مجرد هغه ته وایي چې هغه کلمه چې پای کې درې حروف اصلي راغلي وي او زائد برای اشتقاق یا زائد برای نقل باب دا زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې نه وي زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې نه وي لکه پوه شو دې باندې زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې که زائد برای اشتقاق پکې راغلي خیر ده زائد برای اشتقاق پکې راغلي اوس د ثلاثي مجرد لپاره مثال لکه ګوره ته مې د اسم مثال ورکوم رجل بروزن فاعل سو او ضرب بروزن فعل اوس په دې کې سره نشته یو بل ثلاثي مجرد تعریف موږ دا کوو چې پای کې درې حروف اصلي راغلي او زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې نه پوه شو دې باندې په دې باندې پوه شوي اوس که دا خبره ده نه کوي کنه نو په بل انداز باندې به دې سکه چې ثلاثي مجرد هغه ته وایي په فعل کې چې دا غي دا ماضي په اولنۍ صيغه کې ماضي اولنۍ صيغه کو ځنه پیژنم چې دا ماضي په اولنۍ صيغه کې پکې زائد حروف نه درې حروف پکې استر راغلي او زائد پکې اوس ګور دا قصه ته زول کومه لکه دوه سوې مې ضربتم سره وزن نال نه راځي بھائی ضربتم وزن سره حروف اصلي پکې نشه معلوموله دا ضربه پکې سني اصلي دي او تا میم پکې سره زائد دي نو چې دا قصه ماته ته وګو کنه ادا ته نه یاد کړي نو ته چې الکه دا ثلاثي مزید ده دې ضربتم ته پته سره ثلاثي مزید ورته ولوي ځکه درې پکې اصلي او دوه پکې زائد دي او دا ثلاثي مزید نه بلکې دا سره ثلاثي مجرد ده اوس ګوره موږ چې کوم تعریف وکوي موږ وی چې ثلاثي مجرد هغه ته وایي چې پای کې درې حروف اصلي راغلي زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې نه وي زائد برای نقل باب پکې شته او الحاق پکې شته دا کم چې دي دا سړي زائد برای اشتقاق دی او زائد برای اشتقاق پکې کېدل خیر ده یا بدل راکې دویم تعریف ما وکړو چې دا غي د ماضي په اول نه څنګه کې درې حروف اصلي وي زائد پکې نه وي نو د ماضي د اولنۍ څخه ضربتم الاولنۍ څخه څه شری ضربه نو دې ضربه په تور باندې دا درې پکې حروف اصلي او زائد پکې نشته ده پوه نه شوي ها ثلاثي مجرد څه ته ویل کېږي چې پای کلمه کې درې حروف اصلي راغلي وي او زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې نه وي که زائد برای اشتقاق پکې وي خیر ده که زائد برای اشتقاق پکې وي خیر ده په دې خبره باندې پوه شوي ها لکه په یو کلمه کې لکه سمعتن وزن فاعلتن حروف اصلي سين ميم عين ودا به حروف اصلي دي حروف زائد دا زائد برای اشتقاق دي که نقل باب دي که الحاق دي زائد برای اشتقاق دي چې زائد برای اشتقاق دي نو دې کلمې ته بدل سم چې ثلاثي مجرد ده که ثلاثي مزید ده وستا خلک بیا بدیږي راټینګي چې لکه څنګه ثلاثي مزید ده تا خو د ثلاثي مجرد تعریف لا کړو چې درې په اصلي زائد په پکې نه پدې کو خاص زائد رال نو ما په خبرې کړې ده مجرد په تعریف کې چې بدی کې با زائد برای نقل باب یا زائد برای الحاق و پکې وي او دا تون نه دین دا زائد برای نقل باب دا نه زائد برای او دویمه خبر بدا کې جماعت دویمه نه ذکر و چې دې په ماضی په اولنۍ څخه کې بدري حروف راغلي او دې په ماضی په اولنۍ څخه خودري حروف دي په سميع کې پرې باندې پوه شوي ثلاثي مزید څه ته وایي چې پرې کې درې حروف اصلي راغلي وي او زائد برای نقل باب یا زائد برای الحاق پکې موجود وي زائد برای نقل باب یا زائد برای زائد برای نقل باب نه پیژنم د یو باب نه د بل باب جوړول په وخت چې کوم حروف سیوا کول کېږي موږ بیا ان شاء الله ورسو طریقې زده کوو چې د یو باب نه موږ بل باب څنګه جوړو لکه یو ضربه ده د دې ضربه نه موږ راخیر سره 28 بابونه جوړو ها د ضربه نه دا 22 د ثلاثي مجرد 12 د ثلاثي مجرد یو دي او رباعي مجرد او رباعي مزید فی دا به موږ جوړو لکه ګوره ضربه ده کنه د دې باب فعال جوړو ما نو ضربه نه ازربه باب تفعیل جوړو ما ضربه ضربه تزاربا نو ګوره دې ضربه ده دا ضربه ده کنه د دې ضربه نه جوړو ما ضربه
نو صوبه کې وز دیږي دا د دې وزن سره ضربه فعل نو صور په کې رالل سلور یو ضاد ده یو را ده یو با دا اصلي شول یو را به سره زائده نو به ضربه د څه ما چې دا زائد برای دا ثلاثي مزید فی ده دا سره زکه چې پدې کې دا یو را چې نن د پکې سره زائد برای نقل باب دا زائد برای نقل باب دا یعنی د یو باب نه د بل باب جوړولو په وخت کې او موږ ویل چې دې زائد برای نقل باب په احسان سره چې په مجردو کې پیدا حرف نه راغلی نو په مجردو کې یو راشته او دویم را به نشته کنه وز د دې ما د دې باب تفعیل جوړ کو وز د دې نه باب افعال جوړو ما نو زم ازربا نو په ازربا کې وسو کم ازربا وزن وای افعل زائد په وخیا الف کې زائد دی خدا کم زائد دی زائد باندې نقل باب دی نو ازربا ته څه مجدا ثلاثي مجرد ده ثلاثي مزید دی ثلاثي مزید فی دی پوه شئ دوست د دې ضربا د اړو ما باب مفاعلی ته نو دا به ما صغاربا سبب ما سبب زائد دی الف پکې زائد دی سبب زائد دی الف پکې زائد دی نو دې الف ته به څه ما زائد برای نقل باب او دې صغاربا ته ثلاثي مجرد هم ثلاثي مزید به ما الګا دا خو انصاف نه دلګي سلور ټکی دي سلورو نو دې د وې چې دا په ثلاثي مزید کړي او دلګي 65 ټکی دي دې چې دا ثلاثي مجرد دی دلګي دو زائد دی خو هغه زائد برای دلګي یو زائد دی خو هغه سره نشوي پوه کنه وز د دې ضربانه زده باب استفعال داړو مې او دې مې استضربا د ضربانه څه جوړو ما استضربا نو دریږي اصلي زائد وقع استضربا وزن وای راول وزن د دې سره استفعال نو بریږي اصلي کوم حروف دي او حمزه سین تا دا وګي زائد برای نقل باب دي نو دا به صحیح چې وګوره درې پکې اصلي دي او دا پکې درې پکې زائد دي خدا زائد برای نقل باب دي دا به صحیح ثلاثي مزید فی پوه شئ بیا ان شاء الله چې په صرف کې ټول چې کم 22 بابونه دي نو بای کې شپږ چې دا ثلاثي مجرد دي 12 د ثلاثي مزید فی دي یو د رباعي مجرد د سلور د رباعي مجرد د رباعي مجرد رباعي مزید فی دي ان شاء الله وایو تاسو ان شاء الله بزین کې سمجھ کې راځي ته په دې باندې پوه شئ نو ثلاثي مجرد څه ته وایي د ماضی پر اولې څنګه کې درې حروف اصلي او زائد پکې نه یا دا سیده ساده خبره وکا یا دا وایا چې دا غي په چې پای کې درې حروف اصلي راغلي وي او زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې او زائد برای اشتقاق پکې راتلی شي او ثلاثي مزید فی چې پای کې درې حروف خو اصلي وي درې حروف پکې وي او د دې سره پکې زائد برای نقل باب یا زائد برای الحاق پکې راغلي وي پوه شئ یا دا وایا چې د دې په ماضی په لونې څنګه کې درې حروف اصلي یو پکې او څه پکې زائد دي څه پکې لکه په دې باندې پوه شئ تاسو دې پر پوه شئ یاد بشي دا خبره اوس ګوره تاسو ویلو چې په ثلاثي کلمه کې یو فا یو عین او یو لام راځي کنه اوس موږ رباعي دا وړو نو په رباعي کې یو فا یو عین او څو لامونه برازي دوه لامونه برازي لکه اوس موږ وایو رباعي نو رباعي څه ته وایي سلور ربع کې اصلي راغلي وي او نو رباعي مجرد وڅه مطلب شو چې سلور ربع کې اصلي راغلي وي او زائد برای نقل باب دا خبره پکې زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې نه راغلي زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې نه راغلي پوه شو به معنی او یا بداوي چې دا غیر ماضی په لول څنګه کې سلور حروف اصلي راغلي وي او زائد پکې نه لکه زه مې د اسم مثال ورکوم درهم بروزن فعلل بروزن اېدکا وای په ثلاثي کې به یو لامي اب رباعي کې به یو فا یو عین دوه لامونه کنه دا دوه لامونه رانه لل فعلل پوه شئ د اسم مثال ورکا دحرج څه شو دحرج بروزن فعلل وزري دحرج وزن ته نشي غسه چې تفلل بلکې څه وزن باخلي فعلل چې لکه یو فا یو عین او څو لامونه پکې راشي دوه لامونه پکې راشي یو فا یو عین او څو لامونه پکې راشي دوه لامونه نو څګوره دی خو دا دحرج بروزن فعلل یو فا د یو عین د دوه لامونه دي کنه اوس ګوره پتی کې او په زائد مقرر کې فرق دی چې په زائد مقرر کې یو حرف مقرر نه بای کې باغه حرف منګه مقرر وړو شد به راوړو دلته په شد نشته ده الګي صرف پر وزن فعل شد مت بنو او دلته په شد او دلته په شد نشته ده لکه پوه شو به معنی دا جدا پری کې بای کې دا فرق دی پری باندې پوه شو نو چې پری کې اوس ګوره دې سلور پکې اصلي راغلي دي
او زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق بګي او یا د ماضی ولنه سي و زوي مې دحرج دحرجا دحرجو دحرجت دحرجتا دحرجتا ما توسوي دحرجتا بر وزن فعللتا فعللتا نو بریږي حروف اصلي کم دي دال ح را جیم دال ح را څلور بګي اصلي او زائد پکې څه شي تا او الف تا الف خدا تا او الف د څه شي زائد برای ما د پته نه لګي زائد برای اشتقاق زنه پیژنم چې دا څه ته وي یاره پہچان نه دوه چې دا ماضی په اولنۍ څنګه کې پیدا حروف نه وي نو تا الف د ماضی په اولنۍ څنګه کېشته نو دا زائد برای اشتقاق دي نو دې د بعد د اخراجات د بزا رباعي مجرد و ما رباعي مزيد فی ورته رباعي مجرد ورته ولې ما څلور حروف هغه استر راغلي دي او زائد برای اشتقاق زائد برای نقل باب او الحاق بګي نشته ده پدې باندې پوښوي رباعي مزيد فی په خپل وای چې څه ته وای چې پکې سلور حروف اصلي راغلي وي او زائد برای اشتقاق زائد برای نقل باب او الحاق پکې وي چې سلور حروف پکې اصلي راغلي زائد برای نقل باب او الحاق پکې نه وي لکه زه مې دا تدحرج بر وزن تفاعل تدحرج بر وزن تفاعل نو اوس بدی ګوره څه پکې زائد ده تا پکې زائد کنه تا او دا زائد برای نقل باب ده یعنی د دې رباعي مجرد نه چې موږ دا رباعي مزید جوړو د باب فاعل لنا موږ باب تفاعل جوړو نو موږ پکې تاسو وکړه څه پکې وکړه تا نو دا رباعي مزید فی ده ځکه چې د دې کې د سلور حروفونه علاوه زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې شته الګه پوښتنه دی باندې ها پرې پوښوي ها او دا تا چې دا کنه دا تا دې تا د موږ سوایو زائد برای نقل باب الګه تور ته زائد برای اشتقاق ورته وای کنه بھائی کدا زائد برای اشتقاق وای کنه یعنی نو کوم چې ماضی نه موږ مضارع جوړو لکه دحرج يدحرج يتدحرج تو يدحرج نو بیا په دې جیم باندې په پېښ پکارو يدحرجو بیا پکارو تدحرجو پکارو او دا څه شری تدحرجا سره یعنی ماضی له ماضی او په ماضی په اخره کې زمانه راځي فوښوي نو دا رباعي مزيد فی ده چې بدیږي پکې زائد برای نقل باب پکې موجود دي زائد برای نقل باب پکې موجود دي نو رباعي مزيد فی څه ده وای څلور حروف کې استراغلی او زائد برای نقل باب او د اسم مثال دی د اسم مثال لکه قرطاس بر وزن فعلال وګور تاسو په وزن او استلو کې بہت غشي وي چې کوم حرف لپاسه زائد دی او غیر مکرر دی ولاندې هغه حرف هغه نمبر لګوا فعلال نو وری کې ساس دي څه پکې زائد دي څنګه ټول اصلي دي ځان جوړه افراد قاسین دا به اصلي دی الف پکې سره زائد دی الف پکې سره زائد دی دا رباعي مزيد فی شو پوښوي بیا خماسي مجردو چې هغه دا خماسي د دې څخه پوری چې کوم کنه لکه ثلاثي او رباعي دا اسم مراد له شو فعل مراد له شو اسم مراد له شو فعل مراد له شو او دا خماسي مجرد او خماسي مزيد دا صرف اسم مراد له شو فعل نشي راتله صرف اسم مراد له شو فعل نشي راتله صرف اسم مراد له شو فعل خو دا خبر تاسو ذکر دا چې خماسي نو بایږي به یو فا یو عین اصول امر راځي درې امر راځي او خماسي مجرد مال تعریف نه راځي تاسو ماته وګئ فیضا اروپا کې اصلي او زائد پکې نوی لکه جحمرشون بر وزن فعللون نسول امونه شوي فعللون درې لامونه شو بکنه ها یا لکه سفرجلون بر وزن فعللون نسول امونه شول درې او زائد پکې شته نشته پکې خماسي مزيد فی څه ته وای پنځه اروپا کې اصلي او زائد پکې هم راغلي لکه حندریسون بر وزن فعللیلون نصوبه کې لامونه دي درې او زائد پکې کم یو ده یا پکې زائد ده لکه پوښوي نو منګه دې ته صرفیان 6 اقسام وای څور وای 6 اقسام کم دي ثلاثي مجرد ثلاثي مزيد فی رباعي مجرد رباعي مزيد فی دا چې 6 اقسام اوه نو دا 6 اقسام صرف لکه دا شپږونه قسمونه صرف د اسم راځي د اسم جامد راځي صرف د سره راځي او فعل چې دا صرف سلور راځي ثلاثي مجرد
ثلاثی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید یا دغه شانت اسم مشتق چې دی کنه اسم مشتق نه دا سلور راځي پوه شئ خو مونږه دا ټوټل څه یو ځای ذکر کړل چې صرفیان دا د ذکر کوي اوس موږ په دې کتاب کې چې دی کنه نو په دې کتاب کې پتا سو وګورئ نو لا لاول دا شپږ د اسم جامد د شپږ قسمونه جدا ذکر کړی دي او بیا دغه چې نه دا سلور دا مشتق دا جدا ذکر کړی دي پوه شئ به دی باندې وګورئ ورته نور خبره ټول دا یو شان نه منګه دې شوې منګه چې ثلاثي مجرد هغه کلمې ته وای هغه نو چې کلمه ما وې نو اسم به کوم راغی او فعل به هم راغی خو چې ته صرف د اسم جامد خبره کې نو بیا به وای چې ثلاثي مجرد هغه اسم ته وای او چې د مشتق خبره کې نو بیا به چې د فعل خبره کې نو بیا ثلاثي مجرد هغه فعل ته وای همغه کلمه ولې وې چې اسم او فعل دوانو ته شامل شي او په یادولو کې موږ ته اساني وي نو سو غره دي و اسم جامد متمکن کی تین قسمه ہے د اسم جامد متمکن سو قسمونه دي درې نو د اسم جامد اول کوي مشتقات او بیا ورسته کوي اسم جامد ثلاثي اسم جامد رباعي اسم جامد خماسي خوښوي اسم جامد ثلاثي څه ته وایي چې اسم جامد یو درې اروپا کې راغلي 65 صفحه اسم جامد رباعي چې 15 اروپا کې راغلي 3 اروپا کې راغلي او خماسي چې 100 اروپا کې راغلي پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں ہر سو قسمونه دي دوا لکه یو مجرد او بل سو اس لحاظ سے کل 6 قسمیں ہو گئی چې سو قسمونه شول ټوټل شپږو نمبر 1 اسم جامد ثلاثی مجرد وہ اسم جامد ہے جس میں 3 حروف اصلیہ ہو اور کوئی حرف زائد نہ ہو چې درې به حروف اصلیه زائد پکې لکه رجل بروزن فاعل نصوب کې اصلي دي درې زائد پکې شته نشته اسم جامد ثلاثی مزید فی اور اسم جامد ہے جس میں حروف اصلیہ 3 ہو جو حروف اصلیہ پہ سوئی اور کوئی حرف زائد بھی ہو اور نور حرفوں پہ صحیح زائد پہ ہومی جیسے کتاب بروزن فعال جیسے کتاب بروزن فعال خادی بیا اخوا وہی اسم جامد رباعی مجرد اسم جامد رباعی مجرد وہ اسم جامد ہے جس میں حروف اصلیہ 4 ہو جو حروف اصلیہ پہ سوئی اور کوئی حرف زائد نہ ہو حرف پہ زائد ہو لیسی جعفر بروزن فعل اسم جامد رباعی مزید فی وہ اسم جامد ہے جس میں حروف اصلیہ 4 ہو جو حروف اصلیہ پہ سوئی اور کوئی حرف زائد بھی ہو اور حرفوں پہ زائد میں لگا عصفور بروزن فعلول سب پہ زائد دے اور اصلی پہ کس شدید عین صاد فارا اسم جامد خماسی مجرد وہ اسم جامد ہے جس میں حروف اصلیہ 5 ہو جو حروف اصلی پہ 5 ہوئی اور کوئی حرف زائد نہ ہو جیسے فرض دقون بروزن فعلل اسم جامد خماسی مزید فی وہ اسم جامد ہے جس میں حروف اصلیہ 5 ہو اور کوئی حرف زائد بھی ہو جیسے خندریس بروزن فعللیل یہ لکا سبق په ذهن کې راغی او کنا وس بدی پسې د اسم جامد اقسام لیکلي دي د اسم جامد اوزان لیکلي دي چې فاعل 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 فعل فعل فاعل درې یادول ضرورت نشته کدیات کو ډیر خپل خبره کدیات نه کو بیا دی الله وبخا وبل پاناوړو 68 صفحه مشتق کی تقسیم راړو فعل مشتق اور اسم مشتق کے 4 قسمیں ہیں د فعل مشتق او د اسم مشتق سو قسمونه دي ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی رباعی مجرد اور رباعی مزید فی وہی دلو لیکن ثلاثی مجرد مشتق اس اسم اور فعل کو کہتے ہیں اسم اور فعل تو وہی جس میں حروف اصلیہ 3 ہو حروف اصلیہ کی سوئی اور زائد اشتقاق کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو دا زائد اشتقاق نے علاوہ بگے نور حرف زائد ہو یعنی کہ نقل باب بگے لقن باب بگے الحاق بگے جیسے ينصر بروزن يفعل ناصر بروزن فاعل نور پر ينصر بروزن يفعل کے سے زائد ہے لگا یا خدا زائد پر اشتقاق تک نقل باب تک الحاق ہے نو دا بس ثلاثی مجرد نہ ہوگی ثلاثی مزید فی مشتق اس اسم اور فعل کو کہتے ہیں جس میں حروف اصلیہ 3 ہو جو حروف اصلیہ کی سوئی اور زائد و اشتقاق کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو دا زائد اور اشتقاق نے علاوہ پکې نور حرفونه زائد هم وي پکې پوه شوئ دا زائد اشتقاق نے علاوہ پکې نور هم وي جیسے یستغفر بروزن یستفعل یستغفر بروزن نو سب پکې زائد دي یا پکې زائد دا سین پکې زائد ده تا پکې زائد دا نو موږ وایو چې دا پکې څه دي زائد برای نقل باب دي مستغفر بروزن مستفعل بیا رباعی مزید فی رباعی مجرد مشتق اس اسم اور فعل کو کہتے ہیں جس میں حروف اصلیہ 4 ہو
حروف اصلي به سوی 4 او زوائد اشتقاق کے علاوه کوئی حرف زائد نہ ہو د زائد اشتقاق نه علاوه به بل حرف زائد ہو لکه یدحرج بر وزن یفعل مدحرج بر وزن مفعل اوس بدی کې رایا دا به راغلی دا زائد بر اشتقاق ته میم به راغلی دا زائد بر اشتقاق ته رباعی مزید فی مشتق اس اسم اور فعل کو کہتے ہیں جس میں حروف اصلیہ 4 ہو حروف اصلی پر کسوئی اور زائد و اشتقاق کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو دا زائد و اشتقاق کے علاوہ پر بل حرف زائد پر ہومی لکه یتدحرج بر وزن یتفاعل او متدحرج بر وزن متفاعل وی فعل اور اسم مشتق کی طرح مصدر کی بھی یہی 4 قسمیں بنتی ہے وس تاسو وکي کنه چې یو دوه درې پانی شاته راوړل شاته دوه پانی شاته دا میزان او وزن لیدل لري د دې لپاره کرخه ده ما دا سوي زائد بر اشتقاق او الحاق او نقل باب قسمونه دي کنه بیا دا غین لاندې او کرخه لیکل او فائدہ ما تاسو دا بیا تاسو ورستو ما یا جوړي وے کلمہ کی مجرد و مزید ہونے میں زائد نقل باب اور زوائد الحاق کا اعتبار کیا جاتا ہے وے دا کلمہ نے مجرد کیدو دا مزید کیدو کے دا زائد برای نقل باب اور دا زائد برای الحاق اعتبار کو لے کی زوائد اشتقاق کا اعتبار نہیں کیا جاتا دا زائد اشتقاق کا اعتبار بگے یعنی کہ وہ کلمہ کی زائد برای اشتقاق راغلی دا بیا مجردی او کہ زائد برای نقل باب لگے رالو یا بگے زائد برای الحاق لندا مجرد یعنی بیا مزیدی نشوي پوه کنه نو دا 6 اقسام سو ته ویلې کېږي چې د کلمې سو قسمونه دي شپږو کم دي ثلاثي مجرد ثلاثي مزید دي رباعي مجرد رباعي مزید پدې کې دا اسم چې کنه دا سو قسمه باندې راتلی شي اسم جامد اسم جامد په شپږ قسمه اسم جامد او اسم جامد او فعل دا اسم مشتق او فعل په سو باندې راتلی شي صرف په څلور باندې پوه شوي یا کدا فعل چې کنه ناسب ثلاثي مجرد ثلاثي مزید فی رباعي مجرد رباعي مزید فی راځي خماسي نه راځي ولې نه راځي نو ولې ان شاء الله بیا بل خلک زده کوي هغه پوه شوي یاد بشي دا واړو یو 2-3 منټه بیا